أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پدی آیات کی الله تبارک و تعالی ذکر د دریم طلاق کوي او دا غینا د حلال کېدو طریقم الله رب العالمین بیان کړی دا. ځکه مخکې آیاتونو کې ویل شو الطلاق مرتان، هغه طلاق چې رجوع او واپسی پکې صحیح کیږي بغیر د بل ځای د نکاح کولو نه، نو هغه دو طلاق دي، دو ځله دي. اوس الله رب العالمین د دریم طلاق تذکره کوي. نو رب العالمین په دې آیات کې فرمایي فإن طلقها، کچرته طلاق ورکړه دی سړي دی ښځې لره دریم طلاق. امام قرطبي رحمه الله ذکر کوي چې اجماع ده په دې باندې چې د دې نه مراد دریم طلاق دی. نو فإن طلقها، پس که چرته طلاق ورکو دی خاوند دی ښځې لره دریم طلاق، فلا تحل له، نو دا ښځه روا نه ده د ده لپاره، نه ده حلاله ده لره، من بعد وروستو د دې دریم طلاق نه، حتی تنکحه تر دې چې نکاح وکړي دا ښځه زوجا غیره د بل خاوند سره. دا به اوس د دې اولني خاوند دپاره هله حلالیږي چې د کم خاوند د ښځې له درې طلاق ورکړه. برابره خبره ده که دا درې په یو ځل باندې ورکړي او که دا درې جدا جدا ورکړلي. لکه څنګه چې طلاقو دپاره طریقه دا ده چې یو طلاق ورکړلی شو، بیا په منځ کې داسې د هغې یو حیض پای کې تیر شو، بل د طهر او د پاکۍ ټیم راغی کې پای کې دویم ورکه، بیا منځ کې ایثار شو، او دریم طلاق بیا په بل طهر کې د حیض نه وروسته ورکه، او یا داسې طریقې سره وکړه، یا په یو ځل باندې درې طلاق هغه واچول. نو په دې صورت کې دا د دې خاوند دپاره بیا روا نه ده او جایز نه ده څو پورې چې دا ښځه عدت تیر نه کړي او بیا د بل خاوند سره نکاح ونه کړي، نو هغې پورې دا د سره د لپاره جایز نه ده. ها که چېرته یو خاوند یو ښځې له درې طلاق ورکړه، د درې طلاقو نه وروستو د هغې عدت چې کوم و نو هغه تیر شه، عدت یې تیر شه چې هغه 3 میاشتې دي یا 3 حیضونه دي یا وضع د حمل ده، دا وخت تیر شه. د هغې نه وروستو بیا دغه ښځه د بل چا سره د بل سړي سره نکاح شرعي وکړي د عدت نه وروستو، او هغې سره نکاح شرعي وکړله، بیا هغه سړی مړ شه یا هغه سړي ورله طلاق ورکړه په خپله خوښه باندې، او بیا د هغه نه دغه عدت تیر شه او د هغې نه وروستو بیا د اولنۍ خاونې په نکاح باندې اخلي، نو بیا ورله روا ده، بیا ورله جایز ده. نو الله رب العالمین فرمایي فلا تحل له، نو روا نه ده حلاله نه ده دا ښځه د دې سړي دپاره من بعدو وروستو د دې دریم طلاق نه، حتی تنکحه تر دې پورې چې دا ښځه نکاح وکړي زوجا غیره د بل خاوند سره. فإن طلقها، که چېرته طلاق ورکړه دی بل خاوند د ښځې لره طلاق یې کړه، دی بل خاوند هم له طلاق ورکړه، نو فلا جناح علیهما، نشته دی هیڅ ګناه په دې دواړو باندې، په دې اولني خاوند او ښځه باندې، ان یتراجعا چې یو بل ته رجوع کی واپسی وکړي په نکاح کولو سره، ان ظنا کرې د دواړو یقینو ان یقیما چې دیو به پابندي وکړي حدود الله د حکمونو د الله تعالی، د الله د حکمونو خیال به ساتي او آینده به زندگی ښه تیروي. که دا یقین یې و نو هله دې نکاح وکړي. وتلک حدود الله، او دا حکمونه د الله تعالی دي، یبینها بیانوي دې لره لقوم یعلمون، هغه قوم دپاره چې پوهیږي. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، او کله چې تاسو طلاق ورکړئ زنانو ته، فبلغن اجلهن، نو ورسیږي دا خپلو نیټو ته، یعنی عدت تیر کی، عدت لا تیر شوی نه دی او هغې ته نږدې شي،
ځکه چې عدت ختم شو خدا خو بیا باینه شو جدا شو خو عدت نه تیر شوی عدت کې دنده نو فامسکوهن یا وساتئ دیو لرا بمعروف په ښې طریقې سره او سرحوهن یا پریږدئ دې زنانو لرا بمعروف په ښې طریقې سره ولا تمسکوهن او مه حصاروئ دې زنانو لرا زورارن د پاره د ضرر رسولو چې هغې له تکلیف ورکوئ نه طلاقې او نه خپله ښځه کې لتعتدو ګنې انجام به دا شي چې تاسو به زیاتې وکئ زیاتې به تاسو وکئ ومن یفعل او چا چې وکړه ذلک دا زیاتې فقد ظلم نفسه نو یقینا د ظلم وکړه په خپل ځان باندې په خپل ځان یې ظلم او زیاتې وکړه او دا ظلم یې د هغې سره چې وکړه نو دا حقیقت کې د ځان سره وکړه ځکه الله رب العالمین به ترې د هغې بدله اخلي ولا تتخذوا او منسی آیات الله آیاتونه د الله تعالی هزوا په ټوکو سره واذکروا یاد کئ نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم چې کړی په تاسو باندې وما انزل علیکم من الکتاب او هغه څه چې نازل کړي دي تاسو ته د کتاب نه والحکمت او د سنت نه یعظکم به نصیحت کوي تاسو ته الله تعالی په دې سره واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه واعلموا پوه شئ ان الله بكل شیء علیم چې یقینا الله تعالی په هر شي باندې پوهه دی فإن طلقها کچرت طلاق ورکو دی خاوند دی ښځې لره دریم طلاق فلا تحل له روانه ده دا ښځه دی سړي دپاره من بعد وروسته دی دریم طلاق نه حتی تنکحه تر دې چې دا ښځه نکاح وکړي زوجن غیره د بل خاوند سره او صرف نکاح ته مراد نه ده چې یو کس وایي چې صرف نکاح وکړله شي نه به د نکاح نه وروسته وادم لازمي دی صحبت هم ضروري دی فإن طلقها کچرته دی بل خاوند ورله طلاق ورکړه فلا جناح علیهما نشته ری هېڅ ګناه په دې دواړو باندې اولني ښځې او خاوند ان یتراجعا چې یو بل ته رجوع کي واپس یې وکړي ان ظنا کچرته د دې دواړو یقینو ان یقیما حدود الله چې دیو به پابندي وکړي د حکمونو د الله وتلک حدود الله او دا حکمونه د الله تعالی دی یبینها لقوم یعلمون بیانې دی لره دا قوم د پاره چې پوهیږي واذا طلقتم النساء او کله چې تاسو طلاق ورکئ زنانو لره فبلغن اجلهن ورسیږي دا زنانه خپلو عدتونو ته فامسکوهن نو وساتئ دیو لره بمعروف په ښې طریقې او سرحوهن او یا پرېږدئ دیو لره بمعروف په ښې طریقې سره ولا تمسکوهن او مبندوی دی زنانو لرا زورارن د ضرر رسولو د پاره لتعتدو چې زیاتې وکئ په دیو باندې ومن یفعل ذلک او چا چې وکړو دا کار فقد ظلم نفسه نو یقینا هغه ظلم وکړه په خپل ځان باندې ولا تتخذوا او منسی آیات الله آیاتنا د الله تعالی هزوا پټوکو سره واذکروا یاد کئ نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم چې کړی په تاسو باندې وما انزل علیکم من الکتاب او هغه څه چې نازل کړي دي په تاسو باندې د کتاب نه والحکمت او د حکمت نه یعظکم به نصیحت کئ تاسو ته په هغې سره واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه واعلموا پوه شئ ان الله بكل شیء علیم چې یقینا الله تعالی په هر چی باندې په هر چیز باندې پوه دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك